سلامونه ګرانو کتونکو، حسب معمول د پېښور نه مخاطب یم. د خیبر پښتونخوا چې کوم د ګورننس معاملات دي یا مسایل دي، په هغې کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي. کو یو طرف ته د میډیا د لارې یا د سوشل میډیا د معتبر حلقو د طرف نه د صوبایي حکومت د لوټمار او د کرپشن او د بیډ ګورننس اطلاعات یا خبرونه چې دي هغه بلا توقف یا بلا وقفه هغه موږ ته د روزانه په بنیاد مخې ته راځي. نو بل طرف ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی موږ ته په نظر باندې نه ښکاري چې هغه په صوبه کې شته هم او که نشته. موږ ته د وزیرانو څه قسم له فعالیت کارکردګي یا سرګرمي چې ده په نظر باندې نه راځي. ښکاري داسې چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی دا یې په اټو باندې لګولی دی او د پی ټی آی لیډرشپ چې دی هغه د سکتې یا د خاموشۍ ښکار دی. یو بل ډرامه په دې تېره ورځ موږ د هغه بیان په شکل کې ولیده چې کله د خیبر پښتونخوا مشیر اطلاعات یا معاون خصوصي اطلاعات چې موږ ته په عامو الفاظو کې وزیر اطلاعات وایو، شفیع جان هغه دا سټیټمنټ جاري کو چې د هغه صحافیانو یا د نمایندګانو خلاف به پریس کلبونو باندې یو اکټ نافذ کیږي کوم چې تربیت یافته نه دي یا ډیګري یافته نه دي. اولنۍ خبره خو دا ده چې پریس کلبونه د انډر نه راځي. د یو طریقه کار مطابق هغې ته فنډینګ کوي، ځکه چې د حکومت یا د ادارو د دغه نمایندګانو یا د دغه جرنلسټانو یا د میډیا د ادارو په ذریعه باندې تشهیر کیږي، د هغې پیمنټ ورته کوي. دغه د دې احسان نه دی او دا یوازې دی نه کوي، د دې نه مخکې چې څومره حکومتونه هغې هم کړي دي. د دې نه مخکې د حیدر د اکرم خان دوراني په وخت کې د دوراني میډیا کارونی په شکل کې د پېښور نه بلکې د نورو بعضې ښارونو چې کوم صحافیان دي یا پریس کلبونه دي هغې ته پلاټس هم ورکړی شي. بیا چې حیدر خان اوتي راغی هغه 10 مرلې کړه. دوی یو کاغذي کاروایي کړې ده او د هغې تر څو پورې پته نه لګي چې هغه قانوني یا هغه پراجکټ چې دی هغه په ګراونډ باندې شته هم او که نشته. یو دی د سیکرټري صاحب، د ډایرکټر صاحب، د نور چې کوم د دوی دلته کې حامي صحافیان دي یا مشران دي، دوی په دې باندې د وزیر موصوف پوه کړي چې ته د اکټ راوړو یا د مسلط کولو یا د نافذ کولو اختیار نه لري. البته تا دا کړي دي چې د کم تیر میټینګ چې و د کابینټ چې په هغې کې چې سیکرټري او نور سیکرټریان هم پکې شامل نه وو، دومره ستاسو اختیار نشته. په هغې کې د 40 کروړو نه زیات بجټ چې دی هغه د سوشل میډیا د خپل سوشل میډیا د صوبایي حکومت یا د پی ټي آی د سوشل میډیا دپاره د مختص کړې ده. دا ډبل سټینډرډ چې دي دا د چلېدو نه دي. دوی د مهرباني وکړي کو د دوی په باره کې څه خبر راځي، د دوی په باره کې څه اطلاع راځي او هغه غلط وي، باقاعده د هغې کاروایي وکړي د هغې خلاف، خو ځان دې جوابدeh هم کړي میډیا ته. ځکه چې د دې دور سوشل میډیا زه خبره نه کوم، زه د مین سټریم میډیا خبره کوم. پېښور چې دی هغه په دغه حواله باندې ډېر طاقتور دی. دلته کې ډېر معتبر خلک چې کوم دي هغه د دې پیښې سره وابسته دي. دلته کې ډېرې ښې ادارې چې کوم دي هغه کار کوي او د بدقسمتۍ نه په دغه ادارو کې زیاتې هغه دي چې هغې دا نن چې پی ټي آی په کوم پوزیشن باندې ده، په دې پوزیشن کې په کېنولو کې د هغه ادارو لاس هم دی. خو نیم په نیمه چې دي هغه یا خو بند شوي دي یا بندیږي یا صحافیان چې دي د هغې نه بې دخله کېږي، نوکریانو نه لاس وینځي. د ګورننس ایشوز چې کوم دي په کار دا ده چې په هغې باندې د پی ټي آی حکومت او پی ټي آی بحیثیت د پارټۍ چې کوم دی هغه پرې غور وکړي. ځکه چې اوس خو ښکاري داسې چې پی ټي آی او د پی ټي آی صوبایي حکومت چې کوم دی کو هغه په اټو موډ باندې نه، بل طرف ته د اختلافاتو چې کوم شدت دی په هغې کې نور هم اضافه شوې ده. مننه.